دا یو آیت ان هذان لساحران، او په دې باندې بعضې مفسرینو حضرات ویلي، لکه څنګه چې ورځې مخکې مولانا طارق مسعود صاحب ویلي چې قرآن کې ګرامټیکل غلطي ده. دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی، دا آیت چا پیش کو هغې وی چې دا چا چې لیکلي دا غلطي ته شوې. هغې یې فرمایل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دې آیت مبارکه هم دغه شان دی فرمایل چې دا غلطي ده. صحیح ده، خو زمونږ دا مذهب نه دی، دا چا چې نقل کړی فاسد نقل کړی. اصل کې دا ان هذان لساحران دا ظاهرا د ښکاري انسان ته چې دا د نحوې چې کوم قانون دی د هغې خلاف ده، خو داسې نه ده. او دونه بحث امام رازي رحمت الله علیه 4-15 صفحې بحث صرف په دې باندې کړی، په دې ځای باندې، او باقاعده دغه نقل کړي چې حضرت عائشہ فرمایل رضی الله عنها او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل چې دا غلط. بیا په دې باندې بحث کړی چې قرآن مجید حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت چې نقل کړی دی دا هم غلط دی. حضرت عائشہ سم نه دی ویلي داسې، دا روایت غلط دی. دویم حضرت عثمان که چا نقل کړی رضی الله تعالی عنہ دغه هم څه شی دی فاسد دی. او دا د قرآن مجید مقابله د صحابي قول د قرآن مجید مقابله نشي کولی. که چېرته ویلي نه ده نه دی ویلي، چېرته ویلي نشي کولی. ولې د صحابي او خبره دې ته خبر واحد وایي. څه ورته وایي؟ خبر واحد مولانا. او هر چې قرآن مجید دی نو دا خو ثابت دی په تواتر باندې. خبر واحد د متواتر خبر چېرته مقابله کولی شي؟ نو قرآن مجید چې څنګه دی هم هغه شان دی. اوس دا خبره چې قرآن مجید ان هذین لساحران پکاو څه پکارو؟ ان هذین لساحران، هذان لساحران ډېر زیات جوابونه. یو خبره خدان سره دا یاد وساته چې قرآن مجید تمامي ګرامر کې راټولې کی دا د قرآن مجید تابعداري دي. قرآن مجید د ګرامر تابعدار نه. مثال درکم، مثال تعالی دا درکم، پیمانه ده، پیمانه هغه تاسو ته انچ ټیپ وایي که څه ورته هغه څیز دی، ګز دی، میټر دی، دا پیمانې دي. اوس یو سړی وایي چې زه دا څه کوم، دا تخته ناپ کوم، په سۍ ناپ کوم، په فوټې ناپ کوم، په انچ ټیپ ناپ کوم، یا دغه شانتې په پیتې ناپ کوم، یا په میټر باندې ناپ کوم. آیا دا میټر به د دې ډیسک تابعداري که دا ډیسک په د میټر تابعداري؟ کپړه به د ګز تابعداري او کنه ګز به د کپړې تابعداري؟ اسانه خبره ده. نو کوم چې سټینډرډ دی، کوم چې شی دی پیمانه ده، نو خلک په هغې پسې ځي که نه پیمانه په خلکو پسې ځي؟ نه پوه شوې په خبره. قرآن مجید دا پیمانه ده او دا سټینډرډ دی د ګرامر دپاره. نو قرآن مجید پسې به نور څیزونه د هغې تابعداري، قرآن تابعدار نه. نو راله د ګرامر خبره. نو قرآن مجید خلکو عربي مې خلکو په عربي فخر مو، خو قرآن مجید چې کله خپله عربي هغه خلکو ته وړاندې کړه، خلکو نه خپل ګرامر هېر شو. بیا یو مثال درکوم. اوس خبره بس خبر را یادېږي، اوس د آیت مبارکه دی سبق پاتې کېږي. مثال تاسو له درکم. تعجب نه، تعجب انسان چې عجیبه محسوسوي، یو څه حیران شي. د دې دپاره دوه الفاظ په عربی کې استعمالېدل. څونه؟ دوه صیغې، دوه الفاظ، دوه صیغې اسانو الفاظو کې تاسو ته هغه به استعمالېدل. ما افعله و افعل به. څه استعمالېده؟ ما افعله و افعل به. قرآن مجید راغی او قرآن مجید یو بله صیغه راوړه چې هغه عربیانو ته پته نه وه، او هغلته عربیانو څه کړې کونډې ځمکې سره ولګولې چې واقعي چې یاره دا څنګه کله. هغه درېیمه صیغه څه وه؟ الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة. وما ادراک نه عربیان د سره خبر نه و چې دا څه شی دی. وما ادراک ما القارعة وما ادراک ما یوم الدین. دا تمامي صیغې دا قرآن مجید راوړي چې عربیان د دین نه خبر. او تر دې پورې هلته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله قرآن مجید دا آیت مبارکه نازل شو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، دا آیت مبارکه چې کله نازل شو سورۃ حجر، یو بدو ډېر زیات مهارت د هغه په عربیت کې سجدې ولګولې. ما ورته چاته سجده کوي چې دې کلام ته سجده کوم، دې کلام ته سجده کوم. عبدالله ابن المقفع د خپل 12 کالو د هغې قصیده رالي او ټوټې ټوټې کوي. وایي زما هغه د 12 کالو محنت خو څه وخوړو؟ د قرآن مجید یو آیت مبارکه وخوړو. كم آية مباركة؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. سورة هود آیت مبارک 19 الفاظ دی پکې او 21 اقسام بلاغت الله په دې کې راځي کړي. الفاظ 19 دي او بلاغت اقسام پکې څو دي؟ 21 دا ډېر ناشنا څیز دی. څنګه ویم د قرآن مجید خبرې عجیب عجیب. نو خلکو څه کړي وو؟ خلکو هغې خپلې کونډې خښې کړې وې
پس مکه باندې رسد د وجنه د قران مجید یو آیت مبارکه د وجه دا خبره دا اوس یو څورز مخکې د الہاد د طرف نه یو څه راغلی او چرته بهر ملک یو کسو د عربی ماهرو ما سره به اوس معیار په کوم ځای کې دی چرته موبایل زما بره دی تاسو ته پوره صورت پیش کړی څه د قران مجید مقابله کوم صورت راوړی او د صورت پیش کړی دی چې هغه شان صورت 1400 کاله مخکې یو سړی پیش کړو الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصير وخرطومه طويل دا هغه سو فألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل او نور سورتونه پسې ملنډه کوله مسخري کولې هم دا سې پیش کړو نو دا سې مقابله نه هغه چیلنج قبول کا الله جل شانو کله وی سوې فاتو بمثل هذا القران د قران راوړه کله وی فاتو بعشر سور مثل لسورتون راوړه کدانې فاتو بسوره من مثل یو سوره راوړه بیا د اخر کې یو آیت راوړه ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر اذا ختم دا غلطه اس کړو دا خبره مې دا ذکر کوله چې قران مجید دا د ګرامر څخه شری سټانډرډ دی دا پیمانه ده نه پدی په ګرامر نه اپ کې دا په ګرامر نه ماپ کې دا فرق زکه او دا مونږ زکه سټانډرډ ګرځولې دي چې د عربی ټول ماهرینو د دنیا هغه د خپل هغه شکست هغه لیکلې دي چې بس مونږ شکست خورلې قصه ختم بس ته کنه خیر او خلاص نه ان هاذان الى ظاهران دا ډیر زیات نحوی بحث ته په دې کې خو مخکې تاسو ته څه فائدې نشته نو څه